औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नन मुंगा द ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 5 چې کوم MCQs دی به ډیسکس کو د فزکس کلاس 9th الریډي په سکرین تاسو ته ښکاری ګریویټیشن هله د چې د دې چپټر چې کومه لیکچر مونږ کړی د تاسو کتلی او برپور انداز کې پاغه باندې تاسو ځان پوه کړی نو راځو چې مونږ سره د ګریویټیشن کومه MCQs دی د ایکسرسایز هغه باندې سٹارټ اخلو ټیک شو نو مونږ سره اوسئ الریډي مونږ سره اوسئ د اخره پورې ها اولنې چې کوم MCQs دلته تاسو ته په نظر باندې راځي چې two masses separated by a distance r. Let's suppose موږ سره دوه masses یو mass موږ سره دا دی یو mass موږ سره دا دی او دا موږ سیپریټ کړی دي د یو بل نه په ډیسټنس r باندې یو بل نه دا جدا دي یعنی دا دوه masses دا mass او دا mass د یو بل نه په ډیسټنس r باندې د یو بل نه سری سیپریټډ دي دا جدا دي اوکي ها اوس وی دلته if both masses are doubled اوس ګوره لیټ سپوز وایم چې د دې ماس سره څه دی m1 دی او د دې ماس سره څه دی m2 دی کچری دا دوه ماس ز ډبل کم لکه مطلب دا چې m1 زواله چې دا ماس سره ډبل شو 2m1 شو او د ماس سره m2 چې کومه دا ماس سره څه شو دا 2m2 شو دوه ما ډبل کړو ټیک شو masses are doubled so the force of interaction between the two masses changes by the factor the force of interaction the مسګه force of interaction دی دا به څومره strong کیږي مطلب څومره به چینج کیږي دا تاسو له درکړې دی a نمبر 2 دی ک b4 دی ک c1 ور 2 دی او ک d1 ور 4 دی تاسو کته شي دلته ز سره نو وړي چې لکه د فورس څومره ټایمز څومره ځکه دا سیوا کیږي مطلب دا وز فایند کوم ټیک ده کنه اوس دلته وګورئ چې مونږه د نیوټن لا اف یونیورسل ګریویټیشن الریډي خبر یو تاسو په دې باندې خبرې کړې دي ټیک شو چې F is equal to G m1 m2 divided by r square ټیک شو دا تاسو نیوټن لا اف یونیورسل ګریویټیشن دا نو دلته کچې تاسو ماسز ډبل کړئ لیټ سپوز ما m1 m2 m1 کړی دی او m2 ما 2 m2 کړی دی ماسز ما ډبل کړی دي سو فورس ویل بی ایکوال ټو G په خپل ځای ولیکئ د m1 په ځای ولیکئ 2m1 دا ډبل کړئ او د m2 په ځای ولیکئ 2m2 بای r سکویر په خپل ځای باندې ټیک شو اوس چلو کوي چې دلته د f په خپل ځای باندې ولیکئ از ایکوال ټو دا دو ملټیپلای کیږي کنه دو دونی 4 ټیک شو G په خپل ځای باندې m1 په خپل ځای باندې m2 په خپل ځای باندې r سکویر په خپل ځای باندې اوکې اوس کله تاسو دا لیکل شمه چې f is equal to دا 4 په خپل ځای ولیکم او دا g m1 m2 by r سکویر ما سره برابر دی دا فورس برابر دی کنه نو د خبرې مطلب دا شو چې ما سره فورس 100 ټایم زیاتېږي 4 ګونه زیاتېږي کچري زدا دوه ماسز کم دا دوه ماسز ز ډبل کم اوکې دا نو دلته تاسو کته شي چې 4 ټایمز بی نمبر آپشن دا کریکټ آپشن دی هله دې پوه شوي به سکرین شاټ ته واخلئ کوم ځای کې څه مسئله پوښتنه وکړئ ټیک ده ښه جي سکرین شاټ به ته هله تاسو واخلئ څه مسئله به دلته نه راځو بل ټیک شو بل چې کوم MCQs موږ سره کې وندې تاسو کته شي چې د ریډیس اف ارث نو ریډیس اف ارث الریډي کیلکولیټ کیږم او دغه طریقه کار الریډي تاسو زده کړی هم دی خو دلته ریډیس اف ارث چې کوم تاسو له درکړی دی چې 6.4 ملټیپلایډ بای 10 پاور 6 میټر څخه چې دا کانسټنټ دی او په کار د چې دا تاسو ته یاد ومي اوکې دا هلکه د نیوټن لا اف یونیورسل ګریویټیشن نه دا تاسو راوسته هم شي دا تاسو کیلکولیټ کولای هم شي اوکې سو the SI unit for gravitational constant G is the G unit sada universal gravitational constant G د دې یونټ sada نو ګورئ دلته کچری زه تاسو ته وایم چې دا به راوباسئ څنګه نو الریډي نیوټن لا تاسو ته پته ده چې F is equal to G m1 m2 by r square که د نظر دی G ویلیو راوسته غواړم سو دا ټول ویلیوز اخوا سایډ ته وړو G is equal to دا بشي F r square به خپل ملټیپلیکیشن لا او m1 m2 چې خپل سره بزي د بس ډیویژن لا اوکې دا د نیوټن لا یونیورسل ګریویټیشن دا غو ویلیو ما د دې لاندې راوسته اوس کچې زه یونټس لګوم G په خپل ځای باندې ولیکا د فورس یونټ د نیوټن دا د ډیسټنس یونټ د میټر د برابر سکوير دی کنه میټر سکوير شو او د دې ماس یونټ کیلوګرام د بل ماس یونټ کیلوګرام د کیلوګرام سکوير شو ټیک شو
نو جی از ایکول ټو نیوټن میټر سکویر او کیلوګرام چې برخیږي انورس ته بځي کیلوګرام انورس سکویر. ټیک شو تاسو دا کته شي. ټیک شو چې په کومه طرز باندې ما دلته د جی چې کومه یونټ ده هغه ما کیلکولیټ کړه ځکه چې نیوټن لا اف یونیورسل ګریویټیشن الریډي تاسو ته د دې اندازې تاسو د دې نه خبرې سو ډیفینیټلی یو کین کیلکولیټ اټ ایزیلی. اوکې نو دلته وګورئ نیوټن میټر سکویر پر کیلوګرام سکویر کنه نیوټن میټر سکویر پر کیلوګرام سکویر پکې ګورئ بی نمبر آپشن تاسو ته په نظر باندې راځي نیوټن میټر سکویر پر کیلوګرام سکویر دا آپشن سره دا کریکټ دی. ټیک شو سکرین شاټ ته واخلئ کوم ځای کې څه مسئله پوښتنه وکړئ کنه مسله مخ په وړاندې باندې ولاړ شو. ټیک ده ښه راشي جی ډبل چې کوم سره ده څلورم نمبر ده کنه 4 نمبر. What is the mass on the planet Mercury of an object that weighs یعنی the وزن 784 نیوټن on the earth's surface یعنی weight on earth ته درکړی دی چې weight on earth څومره دی 784 نیوټن دی. ټیک شو نو وی چې څه معلوم کوي what is the mass on planet Mercury ماس چې کومه دی څه کېده معلوم کوي په کوم پلانټ باندې په مرکری باندې. ټیک شو اوس دلته سوچ کوئ ګورئ دلته انتهایی آسان کنسپټ دی او هغه کنسپټ دا دی چې کچري تاسو د ځمکې نه بار ځئ ګورئ لیټ سپوز دا ارت دی پیوند د آبجیکټ ور دی او دا آبجیکټ تر ځمکې نه چرته وړي بار وړي نو تاسو دوه خبرې کړې دي چې دا کوم آبجیکټ دلته دی کچري دا زره ځمکې نه بار وړم. ټیک شو نو دې ماس کې به چینج ناراضي څو خبرې تاسو کړې دي no changes in mass کې به چینج ناراضي څه کې به چینج راځي changes in weight صرف په وزن کې به چینج راځي. نو دلته اصل کې تعالی weight on earth درکړی دی نو که چیرې ته mass on earth find کړې دی مطلب دا چې کم mass تاسو سره په earth راغی دغه mass تاسو سره په مرکری باندې هم دی. ټیک شو کنه نو ګورئ دلته ځلې کړی شمه چې as we know that ځکه چې خامخا که پسې پوهېږم نو as we know that به خامخا لیکو دا ما تاسو ته ویلي صحیح ده چې ویټ موږ څه چې W is equal to mg. ټیک شو ویټ آن ارث ماته کې ونه ګریویټي آن ارث ماته پته 9.8 دی اپروکسیمیټ equal to 10. اوکې خپل ځان ته لږ اسانو سو ماس ویلو د دې نه راوباسو نو ماس از equal to W by GG چې د خورز ډیویژن لپاره راځي کنه اوس ویلیوز پوټ کا ویټ آن ارث له څومره درکړی دی 784 نیوټن پوټ کا دلته چې ماس از equal to 784 نیوټن او ګریویټي آن ارث څومره د 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر ده. ټیک شو سو ماس از equal to 784 divided by 10 का वकम का ना 10 का वकम ځکه چې 9.8 is approximately equal to 10 نو ما سره به شي راشي ما سره به شي mass is equal to 78.4 به ما سره راشي. ټیک شو kg اوس ګوره 78.4 نیوټن کله ته کلوز ویلیو موږ سره گیونی نو زه به هغه خامخا پټ کوم. اوکې ګوره 78.4 ما سره چې 784 دا خو نه ده 80 تقریبا د نورو په نسبت باندې ډېره کلوز ده. نو که چېرې تاسو 78.4 نیوټن دا تاسو واخلئ نو تاسو راځي سو تقریبا دا تاسو سره برابرېږي ده د څه شي برابرېږي ده خو شاید 80 کیلوګرام دا تاسو سره راتلی شي. ټیک ده کیلکولیټر الریډي تاسو دا ام سی کیوز چیک کوي ور دې ایگزیکټ چې کومه ویلیو دا 80 کیلوګرام پکار ده. ټیک ده چې کله تاسو 784 ایگزیکټلی په 9.8 باندې ځکه دا ډیوایډ کوي. ټیک شو صحیح ده اوکې ده ښه جي ځکه چې دا کلوز ده اوکې ده. راځو پنځم نمبر چې کوم ام سی کیوز دی موږ سره چې an object is orbiting a planet with orbital speed v. orbital speed already موږ را کړی دی البته نه شارټ والی دا زه ریموو کوم صحیح ده هله د شارټ به تاسو اخیستی دا به زه ریموو کوم. ټیک شو ښه پنځم نمبر ته راشئ واپس چې an object is orbiting a planet with orbital speed v. orbital speed یې تاله درکړی دا ځان سره نوټ کا orbital speed څه شی دی دا v دی. ټیک شو orbital speed v دی. if the radius is same
and mass is increased by 4 times. Radius किस किस्म changes नहीं रहा इससे radius से क्या r दा देखो हम mass से सुमरा times increase कर दे mass से सुमरा time increase कर दे और शाबाई 4 times like m is equal to 4m mass से 4 times increase कर दे okay mass is 4 times increased okay by what factor orbital speed will change orbital speed बा बस सुमरा factor से change की किधर मुक्त से दिदा मुक्त मालूम होईल दी orbital speed ने तो खबर ये करना ऑलरेडी कैलकुलेट कवले शे करना फार्मूले सवा लेक्चर के बता सो कहते लिखा ना जी v is equal to g mass of the earth divided by r under the root जैसे हुआ करना ठीक शो ओजल तो गोरे मास तासु इंक्रीज कर दे नोर हर से सेम दे ऑर्बिटल स्पीड v दे रेडियस r दे मास सिर्फ तासु 4 टाइम्स इंक्रीज कर दे न गजरे जरे चलो कमा ची v पखपल से ओलिकम g पखपल से और दे मास पे से ओलिकम ची मास इज 4 टाइम्स इंक्रीज्ड बाय r अंडर द रूट ठीक शो सो v इज इक्वल टू द 4 ची द रूट न बाहर कोमा मासरा सरा जमा सरा 2 राजी ओके बिजली लाड़ा सो लेट मी ओके ठीक शो मासरा सरा जी मासरा 2 राजी g पखपल से मास ऑफ अर्थ पखपल से r पखपल से अंडर द रूट ठीक शो सो v इज इक्वल टू 2 पखपल से और g m डिवाइड बाय r अंडर द रूट मास बराबर दे v बराबर दे मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज की 2 टाइम्स न गोरे दलता स्टारता जो 2 टाइम्स पकिश्ते के निश्ता ओके सो 2 टाइम्स ए नंबर ऑप्शन दैट वाज आवर करेक्ट ऑप्शन दे ठीक शो ए नंबर ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन दे सही शो खजी ओसो दलता राशेष पगम नंबर था दिन हेल जेता सो बते शॉर्ट आखे से या शॉर्ट ते वाखली दरी मोकम ठीक शो शॉर्ट बते वाला मजा रिमूव एकम सॉरी हाँ शपगम नंबर राशि च द वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ द मून द मून पर सरफेस बांधी द वैल्यू ऑफ g सुमरा था 1.63 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओके तो ऑलरेडी दोस्तों पता था ठीक था हाँ राशि 7 नंबर द वैल्यू ऑफ g डैश विद अल्टीट्यूड सो द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस दस वैल्यू करने जो सुमरा था उसमें किना बड़ा सही द g वैल्यू बस इधर कमीगी सो डिक्रीजेस दैट्स द करेक्ट ऑप्शन दे ओके दा खादा शान राशि when a body is moved from sea level to the top of mount top of mountain there is change in body कचरी जिस्म दे दा तासु दे sea level ना द घर सर तखे जवई द घर सर तखे जवई so there is change in the body पसे के बचेंज राजी ठीक शो mass weight none both mass and weight only weight के बचेंज राजी जगह چې تاسو لیدي چې څومره تاسو د ځمکې نه برځي د باډي ویټ کې به چینج راځي ماس کې به هیڅ قسمه څه چینجز نه راځي ټیک شو دریم نمبر د ویلیو اف جی اټ اکویټر خامخا په اکویټر باندې به صحیح سمال رائټ پولز اوکې لمره په اکویټر باندې د یو باډي د ویلیو اف جی کټګوري په اکویټر باندې نو اکویټر باندې به زیاتې بنسبت د پولز خبره باندې پوښښ کنه لکه ګوري لیټ سپوز کزم چې دا ما سره ارت ته ټیک شو دا شان دا چې کوم راځي دا اکویټر دی او دا سایډونه دا پولز دي سدي پولز دي تاسو پوه شئ څه مسله بینه البته که بیا هم څه مسله په کمنټ سیکشن کې ضرور پوښتنه وکړئ کوم ځای کې څه پرابلم دي سو ډیفینیټلی ان شاء الله دا غي د حل کولو کوشش وکړو اجازه ده غواړم ثانک یو